د نجاست باب کې دوستان عزیز مو د یو نجس برتن پاک کولو طریقې کې ذکر وکړو چې درې ځلې پکار دی څنګه یا اوبونه فل ډاک کړل شي بیا هغه اوبه ورنه تالې کړل شي یا درې ځلې کنګال کې چې حصے ته دغه مکمل هغه اوبه ورسیږي. اوس مثال کے طور پر یو شی دی څنګه عام نجاست سره نجس نه دی شوی بلکې سپي ورکې خوراک کړی دی یا سپي څټلی دی یا سپي ورکې خلینا دغه کوم د لیړه دی غای تغیدي دی یا اندسې یو تانګ غوندې لوښی دی هغه کې سپي خوله ومانډله خولې خاښه شوله خوراک خو یې نه کولو خو بهرحال یا د جسم اندسې بله یوه حصه د سپي خپامه یوه لوښي کې پرېوتله د دې د پاک کولو څه طریقه ده. دې سلسلې کې عرض دا دی څه سپي کوم لوښي کې اوبه یا مثلې اوبه لکه شودې دا وڅښلې نو دغه د پاک کولو طریقه دا دی چې اولي خاورو سره خرو صفا کړي هغه د بعد دوه ځلې ورباندې اوبه تېرېږي دا شی به پاک شي. یا مثال کے طور پر یو سپی دی څنګه کې سپي رال شو یا لیړه شوه کوم لوښي کې وتغېدله هغه دپاره لازمه دا دی چې اولي خاورو سره صفا کړي خاورې ورکې ښه تېر را تېر کړي هغه د بعد هغه اوبو سره پاک کړي درې ځلې ورکې اوبه تاوې را تاوېږي. اندسې مثال کے طور پر دغه اندسې خوله ورکې وه نو دغه احتیاط لازم بنا باندې کا طریقه یې همدا دی چې هغه اول خاورې سره بیا هغه د بعد کم از کم دوه ځلې احتیاط لازم اگر چې دا دی فرمایي څه درې ځلې هغه اوبه پکار دی چې ورباندې تېرې کړل شي. سور یو لوښی وڅټي یا هغه کې څه اوبه موبه شودې مودې وڅښي یا دې نه علاوه هغه میګاک څه ځنګلي میګک دي چې هغه ډېر خطرناک دي هغه که فرض کوو یوه لوښي کې مړ شي که نه د هغه د پاک کولو طریقه دا دی د خاورې ضرورت نشته خو اووه ځلې پکار دی هغه اوبه ورباندې تېرې کړل شي یا اووه ځلې اوبو نه ډاک شي بیا تش شي دغه دپاره لازمه دی. شراب کوم لوښي کې کوم ګیلاس کې یا کوم کپ وغیره کې وڅښل شي الله د ټول مؤمنان محفوظ وساتي خو که هغه سره نجس شي نو درې ځلې لازمه دی چې هغه اوبو سره پاک کړل شي اگر چې احتیاط مستحب دا دی چې هغه باندې اووه ځلې اوبه تېرې کړل شي. وصلی الله علی محمد و آله اجمعین.